تا د نمل نه میږی جوړ کړی دی چې نمل نه میږی دی سلیمان علیه السلام سره خبرې کولې حاجي سلیمان علیه السلام سره میږي څنګه خبرې کولې یاره جي معجزه ده که نه ها د سلیمان علیه السلام معجزه ده که د میږي معجزه ده هلکه معجزه د پیغمبر وي که دا خبره چې دا نمل او میږي څوک وو دا دویم نمبر خبره ده خو د نت په سترګه کتونکي مسلمان وګوره څه وخت کې اعتراض کېدو په بخاري بیا څه وخت کې اعتراض کېدو په مسلم دا اوس چې اعتراض کېږي دا په قرآن دی خو معنوي طور دی بخاري خبرې ختم د مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه خبرې لاړې اوس خبره په قرآن کې ده چې قرآن کې دا ولې دی او قرآن کې دا ولې دی قرآن کې داسې ولې وشو دا څنګه وشو دې ته وایي د حدیثو نه انکار لاړ انکار د قرآن ته یاد ساته دا نن په میږي اعتراض دی چې سلیمان علیه السلام میږي سره څنګه خبرې کړې وې یاره دا هدهد دا خو پرنده او پرندې سره څنګه خبرې وشوې دا عقل نه مني نن دا په قرآن اعتراضونه دي دا ځان سره نوٹ کا فرویزیت روان دی ته دی چې سبا به د الله سبحانه وتعالی په ذات اعتراضونه د مستشرقین او د ملحدینو دفاع به شروع وي نو عرض دا دی چې قرآن دا واقعه ذکر کړې ده چې سلیمان علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی د پرندو د خبرو ملکه ورکړې وه ویعلمنا مونږ ته ښودلی شوي دي نو معجزه د سلیمان علیه السلام شوه دا نه د هدهد شوه او نه د میږي شوه د هغې یو کمال دی خو معجزه یې نه ده نو بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې سلیمان علیه السلام هغه د میږي سره خبرې وکړې او تعبیر داسې دی چې معنا سلیمان علیه السلام په هغه خبرو باندې د هغې پوه شو قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم چې هغه میږي مشر خپلو نورو میږیانو ته ووایي چې ادخلوا مساکنکم خپلو سړو ته او کورونو ته وردن نشئ اوس ځوان ته اعتراض دا راغلی دی مشر وایي چې اول خو دا نمل دا د سړي نوم و وی دا د میږي نوم نه دی په دې څه دلیل دی نو مشره ښه په حوصله شه اول خو جذبات پکار نه دي ایمان خرابیږي زمونږ د دین د ستا او زما خبره نه ده دې 1400 کاله امت تعامل سره دا دین روان دی او دې نه چې چا منځ ته شرک راوستی د نو لوی جماعت د محدثینو راغلی دی وهلی دی دې نه چې چا منځ ته بدعات راوستی دي هر تور او سپین بالکل کلاو او واضحه شوي دي دې کې ملاوټ ته څوک نه دي سم شوی اوله خبره اوره د تمام عربو د عجمو په دې باندې اتفاق دی چې د نمل نه مراد میږی دی دا یو جواب شو اتفاق د تمام امت سبیل المؤمنین چې ورته قرآن ویلی دی دویمه خبره قرآن په دې گواه دی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر سلیمان علیہ السلام ته لښکرې راجمع کړې شوي دي نو څه دي پریان انسانان او مارغان د وزر والا میږي په مارغانو کې شامل وي اوس وګوره کته وی چې دا نمل دا انسانو نقطه باندې لومبه رد چې کوي پتا د تمام امت اجماع رد کوي چې و د الله بنده د دین مراد میږي دی او انسان نه دی د سړي نوم نمل نو ځکه چې تمام عرب او تمام مسلمانان د دین ندي قائله دا یو رد شو دویم دلته په طریقه د عطف ذکر کړی دی جن او انس نے پرندی جدا ذکر کړی عطف تقاضا د مغایرت کې انسانان ځان لشي دی پرندی ځان لشي دی نو که نمل پرنده شي نو د وطیر سمانا ده دا قرآن پتارت کوي مشره درم بیاوی حتی اذا اتوا علی واد النمل چې د میګو پاغه علاقه باندې راتېرېدو اوس ته سوچو کا
واد النمل د یو سړي علاقه نوي، ځکه چې النمل دا خو ټولو میږو ته وي، خو نمل که د سړي نوم شي نو د یو سړي علاقه څنګه وه؟ او په دې قرینه مخکې ټکې دی چې هغې وي یا ایها النمل، یو میږي نورو میږیانو ته ووي، نو د یو سړي خو نوم شو نمل، خو د یا ایها النمل بیا څه معنی ده؟ کنه دا یو داسې وادي نمل وه چې په دې کې اوسېدونکي د هر سړي نوم به نملو. دا قرآن پتا باندې رد کوي مشره چې دا کم تفسیر دی د سر سید احمد خان نه اغستی دی، کم تفسیر دی د غلام جیلانی برق نه اغستی دی، کم تفسیر دی د سر سید احمد خان نه اغستی دی او د تبنا عمادی او د عبدالله چکړالوي نه اغستی دی. دا تفسیر د امت مسلمه د اجماع خلاف سکے، دا د قرآن د ظاهرم خلاف دی، نو د الله د پیغمبر د احادیث رد سکے، اوس د قرآن په ظاهر باندې ځوانه ردونه شروع کړل. بیا ورته هغه وایي ادخلوا مساکنکم، دا یو میږي دی نورو میږیان خو خپلو سوړو ته او کورونو ته وردن نشي، که چېرته کې د هغې بچکول مقصود و نو دی ورته ولې نه وي چې یو طرف ته شي، که دا سړی و خو سړي یو طرف ته شي یا پناه شي، خالص په کور کې چې ورته پناه میلاویږي نو د میږیانو سوړه وي چې وردن نشي نو بچ شي. دا هم په دې قرینه ده چې د نمل نه مراد میږي و. بیا وایي وهم لا یشعرون، دی زمونږ د حال نه دي خبر، نو که د دې نه مراد سړی و نو د سړو په احوالو سلیمان علیه السلام پوهېدو، سړی خو ښکاري، په سړی خو په نظر باندې راځي چې دته زه تکلیف ونه رسوم، نو بیا د دې آیت څه مطلب چې وهم لا یشعرون؟ مشره و مراد پتا باندې قرآن کوي چې لا یحتمنکم سلیمان، سلیمان مو د خبو د لاندې تباه و برباد نه کي. نو ځوانه چې ته وې دا نمل یو سړی و او دا د یو سړي نوم نمل و میږي د یو سړي نوم و، نو ته سوچو که سړی څوک د خپو د لاندې دل کوي؟ دا قرآن د پتا باندې ردونه کوي. دویم دا چې دا خبره سلیمان علیه السلام ته وورولې شوه، نو قرآن وایي فتبسم ضاحکا من قولها، هغه داسې وخندل او خندا وله ورله چې انسانان څه کې هر سړی په ځان خفه کېږي چې د مرګ نه بچ شم. سوال دا دی مشره که چېرته کې د نمل نه مراد سړی شي نو د سړی په خبره باندې تبسم سلیمان علیه السلام ولې وکړو؟ دا خو عادت دی چې سړی ځان د مرګه بچ کړي، خو د میږي په حق کې دا خبره وه نو فتبسم ضاحکا من قولها. او دا حکومت او سلطنت د سلیمان علیه السلام چې په میږو وو نو ذکر رستو هغه وایي رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے ربا توفیق ما ترا کې د ستا د نعمت شکریا ادا کولو. دا ټول نعمت دلته دا مراد دی چې زما د خپو د لاندې میږي را نه لله او زه الله د هغې په خبرو پوه کړم. دا د 1400 کاله د امت اتفاقی تفسیر دی، سوا د هغه خلکو نه چې هغه تمام امت قرآن حدیث اجماع عرب پریږدي او خپل عقل پسې روان شي، یا د ډاکټر جاوید غامیدی عقل پسې روان شي، یا د صدر پرویز عقل پسې روان شي، نو هغه به ګمراه شي. کني د امت په دې مسله اتفاق دی چې د نمل نه مراد میږي او انسان او سړی نه و. بیا د عمر د تیریدو د وجې واقعي خبره ده چې عمر د شپېتو نه ووړي نو ګیرې له خو به وسمه ورکړي، خلک به وایي چې ځوان دی، خو مازغه خو په وسمه نه تازه کېږي که نه. نو مشره ستا ګیرې ته د وسمې ضرورت نشته، ستا مزغو ته د قرآن او د سنت د وسمې ضرورت دی. دا لږ په حدیثو ریفریش کا. وایي زما سوال بیا دا دی چې سلیمان علیه السلام په خبرو پوه شو یا یې واورېدې، نو وي دا معجزه د میږي شوه که دا معجزه د سلیمان شوه؟ وایي دوه جواب دي او دواړه به قرآني، ځکه که بخاري ووایم نو هسې نه ډیران ته ولې. نو قرآن کې یو جواب دا دی چې وی علمنا، موږ ته دا تعلیم راکړی شوی د سلیمان علیه السلام. وایي نو دا معجزه د سلیمان علیه السلام وه. ها نحوه کې مسله ده که چې ته اولا والا سر د ناسته کړي ده ته به ووایي دا نکره چې معرفې ته مضاف شي نو که معرفه نشي نو فی حکم المعرفه وي. نو دا میږي هیڅ شی نه خو نسبت سلیمان علیه السلام سره راغی نو څه کمال الله دلم ورکړی دی، لکه د اصحاب کهف او سپیچ یادولی شي یا هدهد وغیره یادولی شي.
دویمه خبره دا ده چې عیسی علیه السلام باره کې قرآن ګواه دی چې واحیي الموتى باذن الله، زه ژوندي کوم مړي په حکم د الله. نو کم مړي چې به عیسی علیه السلام ژوندی کو، نو ستا نه سوال دا دی مشره چې دا معجزه د دې مړي شوه که دا د عیسی علیه السلام شوه؟ کم جواب چې تا هلته کې هغه به انشاءالله دلته زمایي. بله خبره رایار عیسی علیہ السلام به و ابرس الاکمه والابرس، پیدایشي ړوند او د برګي والا زخه کوم. نو دا د دغه مریض کمالو که د عیسی علیہ السلام کمالو؟ کم اعتراض چې هلته کې هغه دلته وکړه، کم جواب چې دلته کې هغه هلته وکړه. بیا وی تر اوسه پورې مې د میږو خبرې نه وي لیدلې. مشره ډېره عجیبه خبرې کوي او کته وی چې په دې زما فالور زیاتیږي او مسلمانان به د اجماعي دین نه منکر شي. د تا ته پته د 2-3 کسو ته فالور نه وي، نور دا عوام دي، دا نوجوانان دي، دا مسلمانان دي، دا په قرآن او حدیث مین دي، دی سره د الله کلک امداد دی چې څوک ګمراه کوي الله د حق دایان ساتي او د دې عوامو انتهایی برابر اصلاح کیږي. دا دوکه کیږي نه الا ماشاء الله. نو سوال دا دی چې ته وایې چې تر اوسه پورې مې د میږي خبرې نه وي لیدلې. نو قرآن کې خدا وایي عیسی علیه السلام چې واحیي الموتى باذن الله، زه مړي ژوندي کوم په حکم د الله. تر اوسه تا مړي ژوندي کول لیدلی دي؟ نو چې د میږي د خبرو نه انکار کوي، نو د الله د کتاب کې د عیسی علیه السلام د مړو د ژوندي کولو نه ولې انکار نه کوي؟ دویمه خبره وابرئ الاکمه والابرس، زه پیدایشي ړوند او برګي والا خکوم. پیدایشي ړوند خکول د تر اوسه لیدلی دي؟ برګي مرض د لا تر اوسه په دوایي خکېدل لیدلی دي؟ چې د کول نو چې د هلته نه انکار کوي، مشره تا پسې څه بیل راځي؟ تا ته څه حکومت ګرفته چي؟ د دې نه انکار وکړه، مزه خو به درکړي که نه؟ که څوک یې مني که نه مني، ستا د مزغو ریپریشن خو به وشي. ته خو به په سر کې راشې که نه؟ ته خو به په یو ځل کرسۍ کې تاو راتاو شې که نه؟ ستا په کلیپ خو به په 100 ویوز راشي که نه؟ ته خو انکار وکړه، تاله پکې خپلې فایدې شته، هم مسلمانان پې نه ګمراه کېږي. بل ته چې وایې چې تر اوسه مې د میږو خبرې نه دي لیدلې، نو وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تر اوسه دې دا لیدلي دي چې چا څه خوړلي هغه ته پته لګي بغیر د اسبابو، او چا کله چې کور څومره غلی د غلې اندازې لګي، تر اوسه دې دا نه دي لیدلي. نو چې د میږو د خبرو نه انکار کوي، نو د دې معجزاتو د عیسی نه مې انکار وکړه که نه؟ عرض دا دی وروره. او بیا څه وایي؟ وی ته وایې چې قرطبي کې لیکلي دي علم د 80 ځله زیات شه او په 10 کې ورته ضرب ملاو شه. دا قرطبي نه دی، قرطبي دی. خو عرض دا دی چې ته خلکو ته وایې چې قرآن ومنه. نو سوال دا دی دا قرآن منلو، قرآن خو عربي ژبه ده، د عربۍ چې کوم اتفاقي مفهوم دی هغه ته نه منې، نو د قرآن د منلو دپاره هم ستا غونده یو مصنوعي نبي ضرور پکار دی ستا فالورز له، چې هغه عوامو ته قرآن د ستا د خیالاتو مطابق پړاو کړي. ځکه چې قرآن د 1400 کاله امت کومه معنا محفوظ ساتلې ده، په هغې خو ستا زړه نه یخیږي، نو تا ته ضرور یو بله معنا کتل پکار دي.